د مکی معظمې په طرف روان شوی دی. سکونت او رهایش مدینه منوره کې و. بیت الله شریف ته راځي، د الله کور ورته ډېر زیات یادېدو، حرم محترم ورته ډېر زیات یادېدو. بیت الله شریف ته چې راغی، په دغه موقع باندې د دواړو جهانو سردار مبارک سره 1.5 لاک زیاتې صحابه عاشقان موجود دي. تاسو وایئ سبحان الله. یا جنګ بدر او غزوه احد کې 313 صحابه مسلمانان دي. ته ووایه چې مکي دور به څنګه تېر شوی و، او بیا مدینه منوره کې فقط 313 مجاهدین صحابه ملنګان فقیران دي چې په دغه موقع د دواړو جهانو سردار مبارک کله سبا ته جنګ شروع کېږي، په نن شپه باندې رسول الله مبارک د یو سفر لاندې ولاړو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي موږ خپل څادرونه صحابه وتړل د یو څو کجورو سره، او په هغه څادرونو د لاندې سایه او سوری وکړو، او د هغې سوري د لاندې د دواړو جهانو سردار مبارک ولاړ دی. صحابه کرامو پکې خوب هم وکړو، لیکن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي تمام شپه زموږ خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ته په راز او ناز او په عبادت باندې ولاړ دی. په آخر کې چې کله د اشراق وخت راغی او لمر سیره ووهله، یو دعا کوي، د لاس مبارک یې په دومره عاجزۍ سره داسې اوچت کړي دي الله تعالی ته. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي، وایي د دې مټو مبارکو د سپینوالې حتی نرا بیاض ابطیه شریفې، د دې مټو مبارکو د سپینوالې په هغه لستوڼو کې ما ته ښکارېدو چې په کومه عاجزۍ الله تعالی ته سوال پورته کول، لاس یې پورته کړی و او دعا یې کوله. معززو سامعین کرامو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي، وایي چې دا کومه عاجزۍ باندې او د ژړا په حالت کې زموږ د خوب پیغمبر مبارک الله تعالی ته دعا کوله، وایي زما پې زړه خفه شو، زه ورپسې راپاڅېدم او د دې لمنې نه مې راکاږه. وایي ما ورته ویې چې قربان بس دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ستا ذات رب العالمین داسې یو واحد لا شریک رب دی چې هغه دې اوري. وایي ما د لمنې نه راکاږه، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله دعا کې په ژړا کې لګیا دی. او څه وایي؟ هغه جمله مې راغسته، په هغه دعا کې الله پاک ته دا وایي، خپل غیرتي رب ته دا وایي چې زما ربه په دې دومره موده کې مې دا ملنګان او فقیران چې د چا په خپو کې پیزار نشته او د چا په سر باندې د پټولو لپاره کپړه نشته دی، څوک په یو لنګ کې د خپل کوره راوتلي دي. 313 صحابه مې پیدا کړل ربه، که زما نه نن دا صحابان شهیدان شي، نو ستاسو نوم به د قیامته پورې بیا ګورې څوک وانخلي. زما د صحابو مدد وکړې ربه. لکه شیبه بعد د بدر د غونډۍ نه داسې دوړې ختې، چا چې د حج عمرې سعادت حاصل کړی دی، نو هغې چې بدر ته لاړ شي او هغه غونډۍ وویني چې په دې د تاریخ اسلام پېرنۍ معرکه شوې ده، د کفارو او د مسلمانانو صحابه کرامو په هغې دوړې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته توجه راواړوله چې قربان تاسو وګورئ د بدر د دې غونډۍ د طرف نه دوړې پاسي. رسول الله مبارک چې داسې مخ راواړو، یا خفه یا ابوبکر صدیق ته وایي صدیقه زیرې قبول کړه، آسماني فضان الله د ملایکو لښکر د مسلمانانو صحابو د مدد لپاره راولېږه. ابشر یا صدیق، صدیقه زیرې قبول کړه، زما غیرتي رب د بدر په غونډۍ باندې د جبرئیل علیه السلام په ملګرتیا کې 80,000 ملایک د مدد لپاره راولېږه. نو هغه وخت و چې په بیت الله شریف کې چا د رب ذوالجلال نوم نه شو اخیستی، خو یو وخت داسې رب ذوالجلال راوسته چې 1.5 لاک عاشقان صحابه داسې محبت او ادب یې کوي چې د آقا مبارک لاړې او د هغه توکاڼې ځمکې ته نه پرېږدي. صحابه به ورته لپې نیولې او په هغې باندې یې دا خپل مخ او سرمنې مږلې د برکت دپاره چې د نبي آخر الزمان علیه السلام د مبارک زبان لاړې زموږ په بدن پورې ولګي چې موږ الله بختور کړي. مبارک په خپله اوښه باندې ناست دی. صحابه
صحابو ته د آخري حج خطبه لولي او دا حج اکبر او نبی علیہ السلام حج قران کړی دی. چا چې حجونه کړي دي الله دې ورله قبول کړي، امین ووایئ. او باغ پړاویندو نوراني مقاماتو حرمینو کې دې بیا الله بیا د خدای سرتور سرتور دی، امین. ولې یو داسې غني او مالدار او بې پروا رب دی چې د هغه په خزانو کې د کمي امکان نشته، خو د دې درد غواړي چې کله دلته د دې زړه کې په دې یو موټی وینه کې دننه تاو وخوړو د رب ذوالجلال په دربار کې دې یو آه وکړو، نو د دغې سوي وینې بیا دومره لوی زور دی چې د رب ذوالجلال عرش له ټالۍ ورکوي. معززو په خپله اوښه مبارکه قصوان مو د هغې رسول الله مبارک په هغه اوښه مبارکه د پاسه جلوه افروز دی او صحابه کرام ترې لکه پټنګانو غوندې ګیر چاپېره ناست دي. ربیعه رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه به چې کومه جمله نبي علیه السلام لوستله ربیعه رضی الله عنه به ځان سره نوټ کړه چې رسول الله مبارک دا وفرمایل دا یې وفرمایل دا یې وفرمایل. دا اوښه مبارکه د عرفات په میدان باندې د دواړو جهانو سردار مبارک سره ولاړه ده او هغې تشریف فرما دی. صحابه کرام مبارک چې کوم دی نو هغه څه کوي؟ د رسول الله علیه السلام هغه اخري خطبه او اخري حج په خپلو سترګو غړېدلو باندې ګوري. کله چې رسول الله مبارک خطبه شروع کوله صحابو ته یې ویې زما صحابانو خطبه راته وایم خو دا ګوره ډېره په غور باندې واورئ. صحابه داسې متوجه د رسول الله مبارک زبان ته ناست دي چې کله به زموږ آقا مبارک د دې زبان د سره وباسي چې هغه ارشادات مو هم ځان سره نوټ کړو او ځان سره یې یاد. حضرت ربیعه رضی الله عنه لیکل کوي او چې خطبه یې ولوستله په هغه خطبه کې پهلنی اواز او پیغام صحابه کرامو ته دا ورکړه چې تور لا په سپین باندې فوقیت نشته، سپین لا په تور باندې فوقیت نشته، عرب لا په عجم باندې فوقیت نشته، عجم لا په عرب فوقیت نشته. که فوقیت دی خدا په تقوا باندې لا فضل للعربي على عجمین. آزاد لا په غلام باندې فوقیت نشته او غلام لا په آزاد فوقیت نشته. ټول د یو آدم اولاد یو د یو کلمې لاندې مو ژوند تېر کړو، ټول مسلمانان خپل منځ کې وروڼه وروڼه دا خطبه کوي. په اخره کې د دواړو جهانو سردار مبارک دا آیتونه د سورې مائدې تلاوت کړه. الیوم اکملت لکم دینکم، زما صحابانو نن مې درته دین مکمل کړو. کوم دین چې ما ته رب ذوالجلال په ذمه راکړی هغه دین مې تاسو ته مکمل کړ. واتممت علیکم نعمتي، او د رب ذوالجلال نعمتونه مې په تاسو باندې تمام کړه. ورضیت لکم الاسلام دینا، زما صحابانو زه تاسو دپاره په پوره دنیا او کائناتو کې په اسلام دین باندې د رب ذوالجلال په امر باندې راضي یم. زه په دین اسلام باندې راضي یم. داسې خو صحابه کرام ټول متوجه وو، لیکن هغه وفادار یارغار او صاحب مدار چې کله د دواړو جهانو د سردار د مبارک زبان نه د کوم کلمات اورېدل نو یاد پوه شو چې زموږ نه جوړجانان جدا کېږي، ځکه چې کوم پیغمبر مبارک دین
مائده اخري آیتونه مبارکه ولوستل دا قرآن کریم کې آخري نازل شوي دي. د دې نه بعد جبرئیل امین علیه السلام د وحي هغه پیغام بند کړو. بیا آمد و رفت ودرېدو په خپل ځای باندې چې د آقا علیه السلام دربار ګوهربار ته به ډېر زیات مشتاق او بېتابه و. یو ورځ ورته رسول الله مبارک فرمایي جبرئیل امین کائناتو کې ګرځېدلی بهترین ځای دی کوم ځای لیدلی دی؟ جبرئیل امین علیه السلام ورته وایي قلبت المشارق والمغارب یا رسول الله. د الله پاک حبیبه مشرق مې کتلی دی او مغرب مې کتلی دی او شمال او جنوب مې کتلی دی. مولانا جلال الدین رومي رحمت الله علیه په مثنوي شریف کې نقل کوي آفاقها گردید ام مهرې بوتان ورزید ام. اے د الله پاک حبیبه زه په ټولو کائناتو په آفاقو او په افقو د آسماني فضا کې ګرځېدلم. مهرې بوتان ورزید ام بسیار خوبان را دید ام لیکن تو چیزیں دیگر ہے. ما ډېره دنیا لیدلې ده. ما د یوسف علیه السلام غوندې ښکلې لیدلې دي چې د نوې دنیا حسن ورله رب ذوالجلال په یوازې ځان باندې ورکړو. چې کله به د یوسف علیه السلام په قوم باندې لوږه زیاته شوه رب ذوالجلال جبرئیل علیه السلام ولېږه او ورته وایي چې یوسف علیه السلام ته ووایه چې د خپل مسجد ته راشه په منبر ورته کښېنه د دې مخ نه دا نقاب لرې کړه چې د کنعان او د مصر خلک ستا د مخ دا شغلې ګوري او دا لوږه بې رب ذوالجلال ختموي. ما یوسف علیه السلام غوندې حسندارم لیدلي دي لیکن تو چیزیں دیگر ہے. لیکن تا نه چې رب ذوالجلال کوم حسن درکړی دی هغه حسن څه ډېر زیات بې حسابه دی او هغه ډېر زیات ښکلی دی. حسان بن ثابت رضی الله عنه فرمایي څه فرمایي خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. د الله حبیبه چې څنګه دې غوښتل الله مو هغسې پیدا کړی. سبحان الله. د هغه د ښایسته او مزېدارو سترګو بیان چې کتابونو کوم راغستی دی د نوراني والضحا رخسار دیدار هغه چې کتابونو په کوم انداز نقل کړی دی د هغه مبارکو د سینې او د سر مبارکو د زلفو هغه کوم انداز چې محدثین ذکر کوي یقینا د هر امتي په دې زړه کې یو طور اوچتېږي چې کاش ما په دې ګناهګارو سترګو خپل آقا مبارک او جناب د مدینې منورې لیدلی وي چې ما پرې خدای ایمان راوړی دی چې زما الله تعالی ما بختور او سعادتمند د هر امتي په دې زړه کې یو طور او یو در راوچتېږي چې په کوم جانان مې په غیبو باندې ایمان راوړی دی هغه ما یوازې په خپلو ګناهګارو سترګو لیدلی وي او ځان مې پرې قربان کړی وی ځکه صحابو به ورته ویل فدا کا دي وعمري یا رسول الله زما دې د مور او پلار قربان شي. زه خلاصوي رحمت عالم صلی الله علیه وسلم ته د قربانۍ لپاره د حج سل اوښان ولاړ دي. چړې ته یې لاس کړ. آقا مبارک د مټو په اعتبار ډېر زیات پهلوان. رسول الله مبارک فرمایي صحیح حدیث کې راځي هر پیغمبر مبارک لا الله پاک د څلوېښتو پهلوانانو طاقت ورکړی دی. جملې ته خیال کوئ هر پیغمبر له الله د څو پهلوانانو طاقت ورکړی دی؟ د څلوېښتو پهلوانانو طاقت ورکړی دی. لیکن زه په تاسو کې یو داسې شخصیت یم چې ما له الله په یوازې ځان د 300 رسولانو طاقت راکړی دی. د خپلې مټې مبارکې باندې چاړه راواغسته هغه د سخا او د وفا نه لوی لاسونه او ډک لاسونه چې څوک هم دربار رسالت ته راغلي دي د کونینو سردار د دواړو جهانو سردار مبارک خالي لاس ته خپل دربار مصطفوي نه څوک نه دی پرېښی. که په چا به هر قسمه تکلیف راغی د الله محبوب به تاسو ته راغلی دا حالت ستاسو نه پټ نه دي. ما دپاره د الله نه وغواړئ. آقا مبارک به ورته وایي الله به خیر کړي الله به هغه مشکل آسان کړو. تشې څوک نه دي کړی. معززو سامعین کرام 3 اوښانې پر خپل پهلوان مبارک لاس باندې چې رب ذوالجلال په دیدار باندې او په عرش معلی باندې د معراج په شپه ډېر نوراني او بختور ګرځېدلی و. پر خپل لاس مبارک یې 63 اوښان حلال کړه. حضرت علي ورسره څنګ په څنګ روان دی رضی الله تعالی عنه. داسې چې ورته مخ راواړو حضرت علي صاحب فرمایي زما په دې زړه کې یو خبره راغله چې زه د الله محبوب ته ویم چې قربان
دا چاړه معلم لګا کې چې زه یو څو خان حلال کم جوړدا خبره زما پزړه کې راتللو او د دوه جهانو سردار هغه خسته نوراني مخ مبارک ما ته راځي راوالو ما ته وای علي دا چاړه والا باقی تعالی کا معزز سامعین کرام باقی خان حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ زحمت ولاله بے سر مبارک خرولو د سر خرولو کم کیفیت ته د دوه جهانو سردار مبارک د حج فریضه د ادا کېدو نه بعد د قربانۍ نه بعد سر خړی دا محبوب صحابه خدا سي صحابه زلف خډيره لوی خبره ده د احادیث کتابونه ته ډک دي رسول الله مبارک لاړې صحابه زمګي ته نه پرېخه دا خراش کی زمګي ته نه پرېخه دا خوله مبارک زمګي ته نه پرېخه زلف مبارک حلاق ته امر ورشه زماده سر اخریا صحابه داسې په ادب باندې ولاړ دي قطار قطار ولاړ دي دا زلف مبارک صحابه کی تقسیمې کې دیکھئے او پهلوان یو جرنیل یو غیرتی صحابی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ روان شو ماتا ستولان دی وی چې د الله محبوب کې داسې د زړه د لاس او د سینې په اعتبار داسې سخاوه چې سمته وچا وخت دی رسول الله مبارک بوله هوا له داسای خالد بن ولید داسې لاس نیولې دي رسول الله مبارک خپل وخت مبارک په صحابه کې تقسیمای زمکه له صحابه نه پریږدي خالد بن ولید رضی الله عنه چې کله داتا مبارک داوا نرګسي عینانو دلان دراغه او داسې ورته وخت ورته خالد بچی ته امام پر ذل قرآن نے سکے خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې پړه کم درد لره رسول الله مبارک تلاسي غلی غلی وکتل ورته قربان د الله حبیبا دا ذل مبارک چې ما سره جهاد کې ډېر زیاته تجربه او شوق مندال چې په جهاد کې د اسلام په خاطر ډېر لوی قرباني ښکار کوم چې کوم میدان جنگ تزم ساده ولل زلف مبارک چې د مشک عنبر نه سیوا به خوشبوئی کولا امام ابو نعیم رحمه الله فرمایي مور مبارک په ولادت زيتون پتینو باندې غوړې کړې د لرګي او وړو باندې منګز وا هغه به پکې ورنه وګرځولا د لولک تاج به پسر کو او صحابه ته بچراوته زلف میدان سے ټاله والے یضرب من کبه حدیث کې راځي دا وګي مبارک سره داسې جنگي او وګي به والے سبحان الله چې باغی الله قسم خورلې دي هغه زلف مبارک درې وختان خالد بن ولید سے مرسل ورته خالدا بچیا باندې وختو وسکه ورته قربان جنگ لوزما او صاحب زلف او ما سره سمال الله د کفار په مقابله کې فتح راکړي رسول الله مبارک ورته دا نو چې دا تسکه الله نه مدد غواړه هغه خپل صحابه محبت پیژندو د وفا او د عشق نه ډک صحابه دي رسول الله مبارک ورته وی اسوقت یا ابا سليمان وی د خپل عقیده کې ډېر پوخه ډېر کلک عقیده ده چې تاسو سره د دوه جهانو د سردار ظلم په لاسو کې طالب الله فتح درکړي او دا شان خالد بن ولید ورته قربان یا رسول الله علیه السلام چې دا ظلم دې ما سره یې مال الله بدل کې فتح راکړي پروم کې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په 22000 صحابه 2000 صحابه کرام د خالد بن ولید په کمانډرۍ کې دي او سلونیم لاک فوج ته مخامخ شوی دی دا جنگي خون چې هغه په سر کو او خپل اسره ورخته نو هغه مبارک دا اعلان وکړ چې ما سره د مدینه منورې د جانان هغه زلف چې د حج په اخیری موقع باندې ما درې اختراغشتو پس کینو زرو کې ورکړو او په ټوکې کې د مخکې طرف ته دنه مالې اوریزان کړو چې کله هغه جنگي خون په سر کو هغه هلمټ او هغه جنگي محفر په سر کو او خپل اس ته وخته او پرومیان باندې کله حمله والا خپل ذوالفقار ته لاس کو مبارک فرمایي 2000 کفار 2000 رومیان او عیسایان ما د تور په سټه باندې پجنګي یرموک کې چې کوم دی دا مردار کړیو او باقي موږ د توري په تیره طرف باندې مردار کړیو 2000 ډېر شي نه کتا ته ګوډین چاپی خورل بګېټو کې به اعلان نه کوي ځم نه نه کې تور دومره پس شو چې دا کافر د وګیو د ور تر منځ وخت بیا مې نه بل طرف ونیولا او په دې سټه باندې مې کافر له گزار ورکو لاندې مسند لاندې اخلاصې دو زمانه ټوپه پرې وتا وکما ټوپه کې چې د قومونو د سردار
دا سو جواب برکت در رسول الله علیه السلام د زلف مبارک او خالد بن ولید صاحب روکه کې پراتو سبحان الله دا باندې نن نه ورځ باندې تیر کال دا کتاب مبارک دې ته وګورئ د زیارت کې دا د مصر یو عالم لیکل دی دې ته وایي حیات محمد صلی الله علیه وسلم دا په یو کال کې د جمعو په بیان